چې زړورتیا دا د زړه یو پټ صفت دی. اوس د زړه پته نه لګي، دا خو پټ صفت دی چې د زړه دا زړور دی که دا بزدل دی، دې زړه کې بخل پروت دی که د کې سخا پرته ده، دې زړه کې نرمي پرته ده که دې زړه کې کلکوالی پروت دی. دا ځان سره یاد ساتئ. د زړه ډېر صفات دي، څه پټ دي څه ښکاره دي. د زړه ښکاره صفات دا دي، درته ویم رستو درته ویم انشاءالله. تاسو به زه په دې حقیقت باندې پوه کړم چې دا زړه د دې وزن څومره دی، دا ټوپونه څومره وخي، په ټول عمر کې څومره ټوپونه وخي، په منټ کې دا څومره ټوپونه وخي. دا میډیکل معلومات هم انشاءالله زه تاسو ته درکوم. نو محترم خبره مې دا کوله چې عمر رضی الله تعالی عنہ د دومره صحابه چې دغه لقبونه ګټلي دی په زړورتیا باندې ګټلي. اوس دغه زړورتیا د زړه یو پټ صفت دی، پته نه لګي. راځئ د داسې یو صحابي ذکر درته کوم چې د هغه په زړه کې زړورتیا وه خو پټه وه. محترمو کله به چې دې صحابي ته نور صحابه وکتل، نور مسلمانانو به ورته وکتل، سترګې به یې واړولې. ځینې خلک هغوی ته چې څوک وګوري د هغه وجود داسې لوړ قد لوړ مټې مضبوطي، نو دا سترګې مجبوره چې هغه ته وګوري، د هغه نظاره وکړي، د هغه دیدار وکړي. خو ځینې قد ځینې انسانان داسې خلقت سره پیدا شوي چې هغوی ته وګوري نو سترګې ته واپس واوړي چې یاره دا به څه او توره به یې څه، یاره دا به څه او شجاعت به یې څه، یاره که دا که ټوله بهادري شي نو د خو بدن ورکوټی دی، اړې ورکوټی دی. خو د داسې یو صحابي ذکر درته کوم چې د هغه زړه ورکوټی دی، بدن یې ورکوټی دی، خو دومره صفت په زړه کې شجاعت پروت دی چې زر ازمري یو ځای کې د زرو ازمرو زړونه د هغې صحابي شجاعت ته والله العظیم نشي رسېدی. دا صحابي څوک دی؟ دا صحابي دی برا ابن المالک رضی الله تعالی عنہ. دا برا ابن المالک رضی الله تعالی عنہ دا د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ سکر ور دی. محترمو او دا د چا بچی دي؟ محترمو دا د داسې بیبي بچی دي چې هغه کله کونډه شوله، مالک چې کله وفات شو د کفر په حالت کې وفات شوی و. ام سلیم د دوی د مور نوم دی، ام سلیم. کله چې د دې خاوند وفات شو دا ځوانه ده، نو طلحه ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا ورغی یاره چې دا ما سره نکاح وتړي، او ورته وی نکاح در سره تړم په دې نه چې ته د عربو تجاري، ته چې زړوري، ته دلاوري، د مدینې منورې اوسېدونکي. دا انس ابن مالک، برا ابن مالک، خپل مالک، خپل د دوی مور دا د مدینې منورې اوسېدونکي او غالبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماماګانې کې په ترورګانو کې هم دغه ښځه راځي. محترمو نو دا دې سړي ته څه وایي؟ ابو طلحه رضی الله عنه ته دې وخت کې مسلمان نه دی. وایي ما یو دین قبول کړی دی، ستا تجارت ستا پیسې ځان سره سنبال کا، کاغه ایمان دی راوړه او که دین دی راوړه او زما خواهش دی پورا که د کلمې چې کلمه دی ویله نو هیڅ پیسه در سره نکاح تړم او مهر به مې څه مهر به مې دی چې تا دا کلمه ویله دغه دین دی اسلام دی راوړه دا زما مهر دی څه هم درنه نه غواړم. دې ښځې ورته دا د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ مور او د دغه زړور صحابي برا ابن مالک ابن المالک رضی الله تعالی عنہ د دواړو مور ورته کوم شرط کې خود اسلام براوړي. صحابي دې ته مجبور شو اسلام پې راوړو، بیا په جنگ احد کې هغه عظیمي کارنامې کړي دي. د مسلمانانو سره دا مالدار مو د پیسو مرسته مټي مضبوطی وي، دغه بچی دا دواړه د خپل پر کټین د اسلام ته وقف کړل. دغه زنانه دغه دواړه بچی د لاس نه راونیول، ورشي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی او د ایمان نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرانو سره چې کله جنگ راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صف کې په اول نمبر کې ودرېږي. دغه برا ابن مالک رضی الله عنه دا د چا بچی دی؟ دا دغه ام سلیم رضی الله تعالی عنها د دې زړوري بیبي بچی دی. د دې یو قصه درته کوم تاسو ته پته ولګي چې زړه ورکوټی دی خو شجاعت زړورتیا پکې څومره پرته ده.
محترم داسې وشو چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو فرمان صادر کو د خلی مبارک نه یو خبره د دې صحابي په باره کې وتلا تاسو تبردر زړورتیا پته اوس د عمر رضی الله تعالی عنہ د جملې مبارک نه ولګيږي عمر رضی الله تعالی عنہ او فرمایل اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه اے د مسلمانانو لخر اے مجاهدینو لا تولوا الادباء لا تولوا البراء وی برا رضی الله تعالی عنہ تا مشری مور کوي سرداری مور کوي د لخر مشر کوي مو ولی د دې يرنا کچرته تاسو برا ابن المالک رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو د لخر مشر کو نو رده خودم را زړه ورتیا دا صفت په زړه کې زړه ورتیا پروت دی کچرته دا د مسلمانانو د لخر مشر شو دا په یو ځل په کافرانو باندې د ازمري غوندې حمله کوي نو ګوره ټول لخر به وجلی په خپل زړه ورتیا سره به د مسلمانانو ټول لخر وجلی شهیدان شوي وي پام کوي زما دا ومنئ چې دته مسلمانانو د لخر مشري نه ورکوي ځکه د زړه ورتیا ډیره ده د زړه د ازمرو غوندې دی صحابي ورکوټې دی د ټیټ قد والاو وټ صحابیو د رنگ نه زیړو خو شجاعت پکې انتهایی درجه ډیرو محترم وغوږ شئ یو وخت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دوران خلافت او بادشاہی کې اعلان شو چې اے د مدینه منورې خلکو اے مسلمانانو اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه داسې یو جنگ ته تیار شئ چې خپل توري راوباسئ خپل سامانونه راوباسئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې چا ډاکا چولې ده او هغه مسیلمه الکذاب مسیلمه الکذاب دا د بنو حنیفه دغه علاقې اوسیدونکي وو محترم چې دا اعلان شونو صحابه ټول راووتل ځینې زنانه ور سره راووتلې ځینې زنانه مجاهدین دم راووتلې صحابیاتي خپل الکان خپل ځوانان ځان سره کړل الته مسیلمه الکذاب داغه داسې فوج دی داسې لخکرې دی داغه سره توربرولۍ کې ډېر خلک ولاړو خو ورته پته وه چې دا کاذب او دروغجن دی خو هغه سره زمونږ په اصطلاح کې په پښتو کې راغلي 100,000 فوج هغه تیار کړ یاره دوی سره جنګ کول هم ډېر سخت و ځکه دا لوړ خلکو د قد نه او په توره چلولو کې په غشو ویشتلو کې ډېر بهادر خلک و دغه کافران چې مسیلمه په فوج کې 100,000 کسان لا زیات دار مسلمان مقابلې ته راووتل سیبا یو علاقه ورته وی حدیقه الموت باغ دی حدیقه او باغ لوی حدیقه الموت ورته ځکه وی چې په دې ورځ پکې ډیر کافران مردار شو نو په دې نوم باندې اوس هم یادي محترمو دغه صحابي دا وچ دا ورکوټه صحابي دغه بهادری صفت چې پکې ډیر دی او بدن ورکوټه دی برا رضی الله تعالی عنہ دام په دې لخر کې روان شو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د جنگ مشري کوي د جنگ مشري چا سره د خالد ابن الولید رضی الله تعالی عنہ سره د الله جل شانه توري سره د اسلام او د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم توري سره مشري په لاس کې ده هغه خلکو داسې جنگ شروع کړ سیب مسیلمه الکذاب ور تخپل اولاد د چا چې پیغمبري داوا کړی ده داسې جنگ شروع کړ چې ډیر مسلمانان شهیدان کړل یو طرف ته د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ سره چې د انصاری صحابي دی جنډه په لاس کې ده ځان ته کند ایستدا و چې زه چرته رستو لال نشم مسلمانان چرته شکست زما د وجې نه ونه خوري او خپل مسلمانانو ته دغه اشعار وای کلمات ورته وای د اسلام تلقین ورته ورکوي چې شابه یې ګورئ کنن چرته مسیلمه الکذاب فوج کامیابی حاصله کړه د اسلام نوم بم ګورئ څوک وانخلي دا ډېر ظالم او جابر قوم دی کنن دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه شهیدان شو ټول ور بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې بدغه خلک نورم دا کوا چې تکړه شي دا جنگي د شهید شو د قرنګي د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ رور زید ابن الخطاب د عمر تعالی عنہ دا رور دی د سره جنډه پلاس کې دا आवाज کوي شابه مسلمانانو شابه تکړه شي د کافرانو سرونه وهي حمله وکي شابه ګوره خدای نه خواسته چې اسلام کمزوري نشي مسلمانان کمزوري نشي دا خبري کولې کافران راغله دیم شهید کو جنډا
سالم د حذیفه رضی الله تعالی عنہ غلام در قرآن عظیم الشان حافظ او قاری دی غلام دویل زما د خوانه مې ریږي د مسلمانانو جنډه ما ترا کوي دا به ما سره په لاس کی او کچرتا زما د خوانه کومه کمزوري وشوله فبئس حامل القرآن انا زبا بیکار قاری صاحب ما زبا بیکار حافظ ما زبا بیکار سړیم چې ما قرآن عظیم الشان ته پسینه کی زیور کړی او زما د خوانه به اسلام ته قرآن ته خطر پیښ شي جنگیده دام شهید شو د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په خیمه باندې حمله وشوله سیب الله جل شانه حفاظت نصیب کو کافران دومره رانږدې شو سوچ کوا د فوج سپاه سالار خالد ابن الولید رضی الله تعالی عنہ د په خیمه حمله وشوله خو الله جل شانه حفاظت ورکړ خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ راوچت شو یو مختصر بیان یې وکړ او به څه وی اين البراء ابن المالک زیش درته خبره کوم دغه صحابي چرته راخکاره شو انا دایم سوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي د الله جل شانه توري وایا څه حکم دی اے براء ابن المالک رضی الله تعالی عنہ اے ځوانا شابه ګوره اسلام کمزوري کیږي شابه مسلمانان کمزوري کیږي په دې ورځ باندې 200 ډیر انتهایی درجه قرآن کریم خالص حافظان شهیدان شوی او ډیر بدری صحابه کرام په دغه ورځ باندې شهیدان شوی ولې یو خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم حق پیغمبري دا بل خو په پیغمبري باندې یو چا ډاکه لګولې دا دروغجن مسیلمه الکذاب دې ته ختم نبوت وایي صحابه په ډیر احساسات او جذباتو کې راغلل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو بل پیغمبر نشتا او مسلمه دا دعوه کوي څه شو داسې جنگ شو چې د قرآن کریم حافظان په کې ډیر شهیدان شو د بدر صحابه کرام چې کم پاتې په دې جنگ کې ډیر شهیدان شو د غدری صحابه می چې درته ویل دا شهیدان شو خالد بن ولید رضی الله عنه حکم کوي برا شابه بچیا شابه رورا په کافرانو باندې حمله وکا شابه اسلام ته ترقی ورکا شابه تکړه شنن درته پل اختیارات دي نو ازمری ته اختیارات ورکړل دغه ورکوټه صحابي د وجود نسبک صحابي وچ صحابي درنګ نزیل صحابي دا پسینه کې کمزړی لري واو را مسلمانانو کله چې ورته حکم ملاو شو د پوج سپاه سالار د خوانه نو تور راواغستا یو مختصر یو څو جملې ویلي اے د مدینه منورې ځوانانو اے مهاجرینو تاسو ته ویم لا مدینه بعد اليوم الشهاده ثم الجنه نن بعد د مدینه منورې سوچونه مکوي چې زمنګ په مدینه منوره کې بچی دي الته زمنګ خزي دي الته زمنګ باغونه دي الته زمنګ قوم قبیله پرته ده نه واپس تګ نشتا نن ورځ مدینه نشته ختم شو اے مسلمانانو اے د مهاجرینو ځوانانو راوځي ما سره ودرېږي شابه چې دشمن ختم کو او به شهادت او بیا جنت دی بس شهادت او خپل دی په جنت کې دا ډیر ځوانان راووتل احساسات مضبوط شو مسلمانان راوچت شو چې راوچت شو د تور راوېستله و دشمن باندې حمله وکړه د دشمن په صفونو کې زی او راضی او دشمن داسې ټکي او د دل په تور باندې د کافرانو سرونه غورځيږي یره په دې ورځ باندې انتهایی درجه قتل الحمدلله د کافرانو شوی دشمن دې ته مجبور شو چې برا ابن المالک رضی الله تعالی عنہ حمله وکړه چې یو باغ دی غوټ باغ دی او چت دیوالونه حدیقه و باغ او حدیقه عربي کې هغه باغ ته وي چې دیوالونه دي تاوي مزیدار دنه پکې خولي ونی کړلې دي دې ته کافران مجبور شو ورو تختیدل دروازې بند کړلې او په مسلمانانو باندې د غشو او د تیګو گزارونه شروع کړل مسلمانانو چې دوی سره بچو مسیلمه الکذاب هم دی باغ کې پټ شو دا چا پیغمبري دعوه کړي محترم وسو داسي برا ابن مالک رضی الله تعالی عنہ صحابه ته اے صحابه د ورختای څه خبره نشتا د خفغان څه خبره نشتا دعوني زدر ته یو طریقه خیم دعوني على ترس ما د ډالونو د پاسه کینه وي د ډال د پاسه ځکه زما بدن سپک دی والقوني وراء الجدار د دیوال نه اخوا می ورګزار کئ اما ان استشهد یا بز شهید کړي شم و اما ان افتح لكم الباب یا بدرته ان شاء الله دروازه کولاوم بے فکر شي برا ابن المالک رضی الله تعالی عنہ صحابه داسې په یو
هغه ډال باندې د پاسه کیناو هغه په نیزو باندې اوچت کو داسې یو جمپ ورک هغه اوچت شو د ازمري غوندې او په دیوال باندې کیناسته توره راوستله او په دشمن باندې ور پریوت د دیوال نه خوا د دروازې سره خوا کې و سوچ کوه زړورتیا بهادري دي ته وایي اوس اخوا په زرګونو فوج دی هغوی سره نیزې دي تورې دي بربندې او د پې ورو دانګل ور ټوپې که د دې خوا نه پې یاره صیبه لس کسانی مردار کړل په یو ډق باندې زنځیر ته یې ور ټوپ که د ده په بدن باندې اتیا زخمونه ولګېدل په دې وخت کې څو زخمونه اتیا زخمونه د دې باوجود دروازې ته ور ټوپ که چوکیداران یې مردار کړل قتل یو که سرونه یې ګزار کړل دروازې مسلمانانو ته کلاو کړه کله چې مسلمانان ور دننه شو په دې ورځ باندې دومره کافران مردار کړل د مسیلمة الکذاب ملګري چې دغه باغ اوس په کوم نوم یادېږي حدیقة الموت د مرګ والا باغ دومره مرګ پکې مسلمانانو وکړه د کلمې د لوړوالي دپاره د برا ابن المالک رضی الله تعالی عنه د شجاعت د وجې نه چې دغه باغ ته حدیقة الموت د مرګ والا باغ وایي صبر د بدن باندې اتیا زخمونه لګېدلي دي مسلمانانو جنگ وګاټه مسیلمة الکذاب دا مردار شو او چا مردار که حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ چا هغه صحابي چې هغه د تیار په حالت کې د کفر په حالت کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړو خو بدا دعا کوله یا الله داس یو کارنامه را نه واخله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه مې خفه کړی دی چې داس یو کارنامه وکما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قیامت کې خوشاله شي کزا د مسلمانانو لیډر بہادر صحابی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکتر می شهید کړي ور سره می داغه په مقابل کې یو غټ کافر مردار کړي دي نو د ځان ور رساو او مسیلمة الکذاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې چې ډاکا چولې و دروغجن نبی چې ځان ته نبی او نبی نو هغه مردار ک خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د حفاظت د پاره خیمه ولګوله په همدغه علاقه د جنگ په علاقه کې او دیر شورزی یو میاشت ردی د پاره تیر کړ چې د صحیح علاج وشي او بیا وروسته ټول علاقو ته مسلمانان لاړل دا څوک برا ابن المالک رضی الله عنه درځله ورتیا به درته سویم محترم دام اوري د عمر رضی الله عنه په وخت کې غالبا تستور خار باندې حمله وشوله ایران کې یو خار دی دغه کافران ایرانیان صحابه و محاصره کړل دوی په یو قلا کې پناه واغستله سیب او د هغې خوا په مسلمانانو ول پخوا به غټې غټې قلاګانې وي د هر یو ښار نه به دیوالونه ته وو د ښار به خپل غټ غټ ګیټونه وو نو دې ته کافران دننه شو زنځیرونه به یخوا په اور کې ګرمول او دې پورې کونډې تړلې وي زنځیرونو پورې پتری بلیډونه چاکوان دا به په مسلمانانو دې خوا راغورځول مسلمانان به چې پې لګېدل هغوی به شهیدان شو د قرنګي تیږي به راغورځولې هر څه چې دا به وزنونه به راغورځول مسلمانان ورخطا شو چې څه به کوو یو کونډه راغله او د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په بدن مبارک کې ونه ختله او دا زنجیر د اور غوندې ګرم دی دغه د برا ابن مالک رضی الله تعالی عنہ رور دی انس ابن مالک رضی الله عنہ سکه رور دی کله چې ولیدل چیرې د صحابي زما ضرور په بدن کې کونډه ونه ختله که کافرانو راکش کو ټول بدن به وش کیږي شهید بشي ورمنډه کړه هغه د اور زنجیري کلک په لاسونو باندې ونیو همدغه زړور صحابي همدغه ورکوټي صحابي دا د زمري زړه چې په بدن کې لري زنجیري دومره مضبوطه سره ونیو چې هلته ډیر کافران راخکې نه شي اوچتولی خپل رور دا خو د زنجیر نه خلاص که خو دواړه لاسونه دا وسوځېدل دواړه لاسونه دای شهیدان شو د دې درد او د تکلیف د وجه نه په همدغه علاقه کې برا ابن المالک رضی الله تعالی عنہ شهید شو هم دلته دفن کړی شو مسلمانانو په جنازه وکړه دې ته زړورتیا وایي دې ته بهادري وایي محترمو دا بهادري دا ستا د زړه صفت دی په دې باندې ځان پوه کړه دا پټ صفت دی مسلمان دا به محترمو بهادري